بسم الله الرحمن الرحیم. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. چا چې یو مسلمان قتل کو لکه د چې ټول عالم قتل کړی وي. څو ورځې وړاندې په 400 کې چې کوم ظلم شوی دی، بربریت، حیوانګي، د انسانیت د دایرې نه بهر کار، په یوه ورځ باندې د دریو مسلمانانو، د دریو غریبانو، د دریو ورونو د ژوند خاتمه کول انتهایی د افسوس مقام دی. پاکستان تحریک انصاف د 2018 د الیکشن نه اول د دې قوم سره څه وعدې کړې وي. په هغې کې اولنۍ خبره دا وه چې انصاف به عام وي. نن که انصاف عام وي نو دا ظلم به نه کېده. موږ ناره وهلې وه چې دو نہیں ایک پاکستان. د ایک پاکستان مطلب دا و چې په دې یو پاکستان کې به د ظالم او د مظلوم دپاره یو نظام وي، د کمزوري او د طاقتور دپاره به یو نظام وي، د مالداره او د غریب دپاره به یو نظام وي. نن ولې یو خان را لګي او د درې ورونو د ژوند خاتمه کوي په یوه ورځ باندې؟ واټ از مین بای خان؟ دا خان څه شی دی؟ د ده سره پیسې دي، د ده سره اسلحه ده، دا طاقتور دی، دا په غریب باندې زورور دی. خو که نن نظام وی په پاکستان کې د مظلوم او د ظالم دپاره یو نظام وی نو داسې به نه کېدل. زه د خان صاحب نه، د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت نه، د متعلقه ډي پي او ایس ایچ او نه، متعلقه ایم این ای او ایم پی ای نه بھرپور مطالبه کوم چې دغه ظالمان د دنیا په هر ګوټ کې چې دا دې راوستی شي، دیو ته دې سزا ورکړی شي، د دغې خلکو د مخکې، د دغې علاقې د خلکو د مخکې دې دیو ته پانسي ورکړی شي، ځکه چې تر څو پورې د ظالم لاس نه نیولی شوي، هغه ته سزا نه ورکړل شوي، نو دا ظلمونه به همدغه شانتې جاري وي. ما ته په دې خبره باندې هم ډېر زیات افسوس دی چې چونکې مظلومان غریبانو، کوم چې ظالمانو هغه طاقتورو، د هغې اف آی آر په ټایم باندې نه درج شوی او هغې نن بهر ملکونو ته ځان رسولی دی، چې تر څو پورې نظام نه جوړ شوی نو د دې ظلمونو خاتمه ممکن نه ده. زه بھرپور مطالبه کوم چې د داسې ظالمانو لاس دې ونیولی شي، د هغې دپاره د نظام جوړ کړی شي، او چې کله هم داسې قسم ظلم کیږي نو په ټول ملک کې د داسې یو نظام جوړ کړی شي چې د هغه خلکو، د هغه ظالمانو د تښتېدو، بهر ملکونو ته د هغې د تښتېدو هغه لارې بندې کړی شي، او په پاکستان کې د عام چې کوم عوام دي هغې ته د انصاف ورکړی شي. متعلقه ډي پي او ایس ایچ او څومره چې د پولیس عمله ده، چا چې بر وخت په دې باندې کاروایي نه ده کړې، د هغې خلاف دې هم کاروایي وکړی شي، او هغه مشران پولیسو کې کوم چې په دې باره کې غریب ته انصاف نشي ورکولی، زما په خیال سره چې دیو خپله وردي وباسي نو دغه ښه ده، په ځای د دې چې دیو تنخواه اخلي او د غریب ته انصاف نشي ورکولی، او چې کوم مالداره او امیران خلک دی دیو د هغې د کورونو څوکیداري کوي. داسې نظام موږ په پاکستان کې نه غواړو. موږ پاکستان کې انصاف غواړو او عامې غواړو.